أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 122 د دینه مخکې الله پاک جل جلاله د هغه خلکو ذکر وکړو چې کم خلک د شیطان ملګری او د شیطان په کارونو کې اخته وو د هغې سزا الله پاک ذکر کړه چې اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا چې دا خلک په همیشه دپاره چې کوم دی په جهنم کې وي او د دې خلاصونکي به څوک نه وي د جهنم نو مخې ته الله پاک د شیطان د ملګرو چې شیطان قسم کړی چې زه به ستا د بندګانو نه یو مخصوصه حصه د خپل ځان سره ملګري کوم الله ورته فرمایلي و چې ستا چې کوم ملګري دي زما چې کوم خاص بندګان دي هغه ته نشي بېلارې کولی او ستا چې کوم ملګري دي او ستا سره بېلارې شو نو سره ستا به جهنم ته ورلړه کړم خو زما چې کوم بندګان دي الله فرمایي نو هغه ته نشي بېلارې کولی نو دې کې الله پاک د خپلو نیکو بندګانو ذکر کوي او د هغې هغه بدله ذکر کوي چې هغې له الله پاک څه ورکوي نو فرمایي چې والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عمل یې وکړو سندخلهم زر د چې موږ به داخل کو دوی لره جناتن داسې باغونو طرف ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهارو لاندې د هغې نه نهرونه خالدین دی به همیشه وي فیها په هغې کې ابدا همیشه د پاره وعد الله حقا وعده د الله تعالی حق ده ومن اصدق او سوق زیاد رښتونی دی من الله د الله نه قیلا په خبره کې د الله نه هیڅ څوک په خبره کې رښتونی نشته دی نو څنګه چې الله پاک جل جلاله وعده کړی ده نو الله وعده کوي د پوره کولو دپاره او مخلوق وعده کوي د خپل ځان د خلاصولو دپاره په ما باندې مثال د چا قرض دی زه ورته یم سبا نه بله ورځ به درکړم نو دا خبره ضروري نه چې خامخا به زه بله ورځ ورکوم ځکه انسان خو کمزوری دی خو دې دلته کې دا واده کوي د دې دپاره چې د دوه درې ورځو دپاره زه د قرضداري د قرضخوانه چې کوم دی خلاص شم خو الله خو د چا نه مجبوره نه دی او نه الله ناچاره دی الله په هر څیز باندې قادر دی نو الله چې د خپلو بندګانو سره کوم واده کوي نو الله د پوره کولو دپاره کوي ومن اصدق من الله قیلا او څوک دی زیات رښتونی د الله نه په خبره کې نو د الله نه هېڅ څوک په خبره کې رښتونی نشته دی لیس بامانیکم او نشته دی د کامیابی دارومدار بامانیکم ستاسو په باطلو ارزوګانو باندې ستاسو په باطلو امیدونو باندې ولا امانی او نه په امیدونو ارزوګانو اهل الکتاب د اهل کتاب حضرت قتاده رضی الله عنه فرمای چې د اهل کتابو او د مسلمانانو په منځ کې مکالمه شي و د فخر خبرې شي د یو بل سره مسلمانانو يهوديانو وی اهل کتابو چې مونږ ستاسو د مسلمانانو نه غوړ یو
ځکه چې زمونږ پیغمبر حضرت موسی علیه السلام یا زمونږ څومره انبیا دي هغه ستاسو د پیغمبر نه مخکې دنیا ته راغلي دي او زمونږ کتاب چې دی نو ستاسو د کتاب نه مخکې راغلی دی د دې وجې نه مونږ ستاسو نه غوره او افضل یو مسلمانانو ورته وی چې مونږ ستاسو نه افضل په دې وجې یو چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او دویم دا چې زمونږ کتاب دا اخیری کتاب دی قرآن مجید او دا ناسخ کتاب دی زمونږ د کتاب د وجې نه ستاسو کتابونه منسوخ شوي دي هغه د عمل قابل نه دي د عمل قابل په دې دور کې صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم کتاب یعنی قرآن نازل شوی دی دا د عمل قابل نو دا د فخر خبرې وشوي نو الله رب العزت او فرمایل دا آیاتونه الله پاک راولېږل چې لیس بامانیکم نشته د کامیابی دارومدار بامانیکم ستاسو په باطلو ارزوګانو باندې اے مسلمانانو باطل ارزوګانو مه کوئ ولا امانی اهل الکتاب او نو د باطلو ارزوګانو د اهل کتاب باندې د کامیابی دارومدار دی د کامیابی دارومدار الله خول دی من هغه څوک یعمل چې عملو کې سوءا بد یجز به نو د هغې جزا د هغې بدله به ورکولی شي هغه ته یعنی دلته کې الله پاک جل جلاله د دغې خبرې رد وکړو چې په یو بل باندې فخر مه کوئ د فخر سیز عمل بس عمل وکئ چا چې عمل وکړو که بد یې وکړو که نیک یې وکړو هغه ته به د هغې بدله ورکولی شي او بعضې روایتو کې دي چې اهل کتابو دا دعوه کوله چې مونږ د پیغمبرانو اولاد یو نو که چېرې زمونږ نه څه خطایي وشي نو زمونږ پیغمبران به زمونږ حمایت وکړي او الله به مونږ نه عذابي او مخکې ته تېر شوي دي لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصوارا هغوی وی نه به داخلیږي جنت ته مگر صرف یهود او نصوارا یهودیانو به صرف یهود به داخلیږي نور څوک به نه داخلیږي او نصوارا او عیسایانو به صرف عیسایان به جنت ته ځي نور څوک به جنت ته نه ځي نو الله د هغې باطلو ارزوګانو رد وکړو الله وفرمیل چې لیس بامانیکم نشته دی د کامیابی دارومدار بامانیکم ستاسو په باطلو ارزوګانو باندې ولا مسلمانانو دوی چې ستاسو په باطلو ارزوګانو باندې د کامیابی دارومدار نه دی ولا امانی اهل الکتاب او نو په ارزوګانو د اهل کتابو باندې د کامیابی دارومدار دي تشي ارزوګانې مه کوئ تش امیدونه مه تړئ چې مونږ افضل یو هغوی مونږ افضل یو من هغه څوک یعمل چې عمل وکړي سوءا بد یجزا به د هغې بدله به ورکړي شي یجزا به د هغې بدله به ورکړي شي ولا یجد له او دی به بیا نه مومي د ځان دپاره من دون الله د الله نه علاوه څوک ولیا څوک دوست ولا نصیرا او نه څوک مددگار دا آیات چې نازل شو حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي دا آیات په موږ باندې ډېر زیات سخت او مونږ عرض وکړو نبی علیه السلام ته چې د الله پیغمبر دی آیات خو سپریخي نه دي وی نبی علیه السلام مونږ ته وفرمایل چې تاسو فکر مه کوئ تاسو د خپل طاقت مطابق عمل کوئ وی مونږ چې دې آیات خو نه دي پرېښي خو چا چې بد عمل وکړو نو د هغې جزا الله وي چې د هغې بدله به او د هغې سزا بدله ورکولی شي یجز به من یعمل سوءا چا چې عمل وکړو بد یجز به د هغې جزا به ورکړي شي د هغې بدله به ورکولی شي د هغې سزا به ورکولی شي نو ابو هریره رضی الله عنه عرض وکړو چې د الله پیغمبره داسې به څوک وي چې هغه به د ګناه نه خالي وي نو نبی علیه السلام موږ ته چې وکتل نبی علیه السلام وفرمیل چې تاسو فکر مه کوئ د خپل طاقت مطابق او د خپل قدرت مطابق عمل کوئ د خپل طاقت مطابق او د خپل قدرت مطابق عمل کوئ او دا ضروری نه ده چې د دې جزا نه او د دې سزا نه د آخرت سزا مراد وي او بیا نبی علیه السلام ته وفرمیل چې ولې تاسو ته په دنیا کې تکلیفونه نه در رسي نو تاسو ته چې کوم تکلیف در ورسي نو دا د دغه ګناهونو کفاره وي او د دغه ګناهونو جزا وي دنیا کې د دغه ګناهونو کفاره وي او د دغه ګناهونو جزا وي په دنیا کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخه ته نبی علیه السلام دا آیت تلاوت کو چې من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا دا آیات چې تلاوت کو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې داسې اثر وشو لکه څنګه چې سړی ملا مات شي نبی علیه السلام چې هغه اثر مخصوص کو ابوبکر ته وکتل نو ورته وی ابوبکر ته باندې خو ډېر اثر وشو
ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کوم دی ډېر د پریشانۍ په حالت کې وي چې د الله پیغمبر د آیت ډېر سخت او داسې به څوک وي چې هغه به د ګناه نه محفوظ وي خامخا د سړي نه ګناهونه کېږي نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ابوبکر تو او ستا مؤمنان روڼه دي د فکر کې نه پرېوځي ولې ستاسو نه په دنیا کې تاسو ته تکلیفونه نه در رسي تاسو ته بیماري نه در رسي تاسو ته رنج او غم نه در رسي نو دغه رنج او غم او دغه تکلیف په دنیا کې مسلمان ته چې وررسي نو دا د مسلمانانو د ګناهونو کفاره ده او دا ضروري نه ده چې د دې آیات نه د آخرت او د جهنم سزا مراد وي دنیا کې انسان د تکلیف ورسي نو په دې سره د ګناهونه معاف کیږي او دا دغه ګناهونو کفاره ګرځي حضرت عائشه رضی الله عنها په حدیث کې دي چې حضرت عائشه رضی الله عنها چې نبی علیه السلام او فرمایل چې کم سړی باندې تبا راشي تبا یا یو سړی ته تکلیف ورسي یا د یو سړی په خپه کې ازغې مات شي نو دا د دې انسان د ګناهونو کفاره ګرځي په دې سره دغه انسان او مسلمان ګناهونه معاف کیږي او دا دغه د چې کوم ګناهونه کړی وي نو د هغې جزا وي د هغې سزا ورته الله پاک دنیا کې ورکړي تر دې پورې د حدیث مبارک کې راځي چې د یو سړي په یو جیب کې پیسې یا یو څیز پروت دی مثال دې جیب کې پروت دی او د دې جیب ته لاس کو د دې بل جیب ته لاس کو په هغې کې هغه څیز نه او دې خفه شو او بیا دې بل جیب ته لاس کو په دې بل جیب کې څیز وموند خوشحاله شو په دغه لږ غوندې خفګان الله رب العزت دله چې کوم دی ثواب ورکوي او په دغه لږ غونده کې تکلیف چې د انسان ته رسېدلی دی نو په دې باندې الله پاک د ګناهونه معاف کړي انت اللهم د خدای روح کې هغه به وي الله مونږ د لاس نیسلي او جنت ته مراکاږي هر څیز راته آسان کړی دی خو مونږ لکه د بیزې خپې کې لکه کړي څنګه چې بیزه په اوبو باندې تېر باسي نو په زور به دغه کوي نو څنګه چې اوبه بیزه چې کوم دی په اوبو باندې نځي نو دقه شان مونږ جنت ته نځو کنه مونږ الله په زور باندې راکاږي په معمولی خبره باندې انسان او د مسلمان ګناهونه الله پاک معاف کړي نو دې آیات خلاصه دا ده چې تاسو په باطلو دې آیت خلاصه دا ده چې تاسو باطل ارزوګانو کې مو پریوځئ چې مونږ چې کوم دی افضل یو يهوديان او نصاروي چې مونږ افضل یو بلکې تاسو عمل وکئ نو چې عمل وکئ نیک عمل مو وکړو دا غي بدله الله درکې او کو بد عمل مو وکړو نو دا غي سزا بدله الله درکې ليس بامانيكم نشته د کامیابی دارومدار بامانيكم تاسو په باطل ارزوګانو باندې ولا اماني او نه په ارزوګانو اهل الكتاب د اهل کتابو یعنی د اهل کتابو په باطل ارزوګانو باندې کامیابی دارومدار دي او نه د مسلمانانو په باطل ارزوګانو باندې کامیابی دارومدار دي مَن يعمل سوق چې عمل وکي سوءا بد يجزى به د هغې جزا به ورکړي شي د هغې جزا به ورکولی شي او د هغې سزا به ورکولی شي ولا یجد له او دی به نه مومي د ځان دپاره من دون الله سوا د الله نه ولیا څوک دوست ولا نصیرا او نه څوک مددگار ومن یعمل څوک چې عمل وکړي من الصالحات نیک من ذکر کو دا سړی وي او انثى یا ښځه وي وهو مؤمن خو چې دی مؤمن وي کو سړی وي او کو ښځه وي خو چې دی مؤمن وي ایمان ورله شرط د عمل لپاره چې انسان عمل وکړي د دغه عمل باندې الله کوم وعدې کړي دي او دغه به چې کومه جزا ورکړي کومه بدله ورکړي د هغې دپاره ایمان شرط دی من ذکرن کو سړی وي او انثى یا ښځه وهو مؤمن خو چې دی مؤمن وي په شرط دی چې دی مؤمن وي فاولئک هم دا خلک دي یدخلون دوی به داخلیږي الجنت جنت ته ولا یظلمون او ظلم به نشي کولی په دوی باندې نقیرا د کجوري د اډوکي دغه داغ برابر د کجوري په اډوکي چې داغي یا د کجوري په اډوکي کې چې دا نری تار تلی وي دغه تار برابر یا دغه داغ برابر دومره ظلم به الله په د باندې نه کوي کو نیک عمل کړی وي دغه بول الله پاک چې کوم دی جزا ورکي بدله بول الله ورکي کو بد عمل کړی وي دغه بول الله سزا ورکي ومن احسن او سوق زیات خیسته دی دینن د دین په اعتبار سره ممن د هغه چانه اسلم چې برابر کی وجهه خپل ځان لله خاص الله طرف ته یا اسپاری وجهه خپل ځان لله خاص الله طرف ته وهو محسن او دی نیکوکار وي نیکی کوونکی وي واتبع او د تابعداري وکړه ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم حنیفه
چې مایل دي د باطل نه حق طرف ته یو طرف ته شوي چې د ابراهیم علیه السلام هغه په خپله باندې د حق نه چې کوم دی مایلو د باطل نه مایلو حق طرف ته او د ابراهیم علیه السلام دین دا د باطل نه مایل دی حق طرف ته یعنی حق دین دی دا واتخذ الله نیولې دی الله پاک ابراهیم علیه السلام خلیلا په خالص دوستۍ سره ومن احسن او څوک دی زیات ښایسته دینن د دین په اعتبار سره د چا دین ښایسته دی د مسلمانانو دین ښایسته دی ځکه چې دا په ملت د ابراهیم علیه السلام دی تاسو ته ما ویلو چې هر یو دین والا دا دعوه کوي چې ابراهیم علیه السلام په صحیح دین باندې او هر یو دین والا دا دعوه کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو خو د ابراهیم علیه السلام په دین باندې صرف په دې دور کې مسلمانان دي مؤمنان دي موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو نو الله فرمایي ومن احسن او څوک دی زیات ښایسته دینن د دین په اعتبار سره د چا دین ښایسته دی ممن د هغه چانه اسلمه چې هغه برابر کو هغه اسپارو وجهه خپل مخ دلته ذکر مخ خو مراد ته ټول ځان دی وجهه د برابر کو د اسپارو وجهه خپل ځان لله خاص الله طرف ته یعنی څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې دی زړه او خپل بدن ټول الله طرف ته واړي یعنی دی هر عمل خالص ته الله د رضا دپاره کوي دلته دینه مراد اخلاص دی چې خالص ته الله دپاره وهو محسن او دا سړی نیکوکار وي نیکوکار محسن نه څه مراد دی چې دی کوم عمل کوي لومبی خدا چې دی کوم عمل کوي دغه اخلاص چې خالص ته الله دپاره وي او دویم وهو محسن چې دی نیکوکار وي نیکوکار څه مطلب چې دی کوم عمل کوي نو چې دا عمل خود ساخته نه وي د ځان نه وي جوړ کړی بلکې د سنت مطابق وي نبی علیه السلام د هغه د سنت مطابق عمل وي دی خپل عمل کوي خو د ځان نه جوړ کړی نماز خوتن 4 رکعات فرض دي او موږ سره یو 15 رکعات ملګری کو یار 15 رکعات ولې نه کومه چې الله ډېر خوشاله شي نو بده الله نه خوشالي ځکه د سنت طریقې نه خلاف دی خپل عمل دی خو د سنتو نه خلاف دی نو دا عمل الله نه قبلي د سار 2 رکعات دي نو دی وی چې یاره 2 رکعات پس نور فرض کم 4 فرض ولې نه کومه چې الله ډېر خوشاله شي نو عمل دی نیک عمل دستا په نسبان دی خو د سنتو نه خلاف دی نو دا عمل دی الله نه قبلي نو 2 شرط شو یو شرط دا چې عمل کې اخلاص وي دویم شرط دا چې عمل د سنت مطابق وي خود ساخته عمل نه وي د ځان نه دی عمل نه وي جوړ کړی چې محرم کې شربتونه سړی تکسیبي دا د سنتو خلاف دي دو خبر محسن وهو محسن او دین نیکوکار وي واتبع ملت ابراهیم او د تابعداري کړي وي د ملت د ابراهیم علیه السلام د دین د ابراهیم علیه السلام څوک چې مسلمان دی په اسلام باندې چلیږي دا 100% تابعداري د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفه چې هغه مایل و د باطل نه حق طرف ته هغه دین او ابراهیم علیه السلام دا د باطل نه مایل حق طرف ته یعنی حق دین یو واتخذ الله نیول دی الله پاک ابراهیم علیه السلام خلیلا په خالص دوستۍ سره په خالص ابراهیم علیه السلام د الله خالص دوستو څوک چې په ملت د ابراهیم علیه السلام باندې روان وي ټیک ټیکو نو دی به هم د الله پاک خالص دوست وي دی به د الله په دوستانو کې وي لله ولله او خاص د الله دپاره دي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي وکان الله دی الله تعالی بكل شیء په هر څیز باندې محیطه احاطه کوونکی والذین هاکسان آمنوا چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عمل وکړو سندخلهم زرد چې موږ به داخل کو دی لره جنات د باغونو طرف ته تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې دغه باغونو نه نهرونه خالدین فیها ابدا دی به همیشه د پاره په دغه باغونو دغه جنتونو کې وي وعد الله حقا وعده د الله تعالی حق ده ومن اصدق من الله قیلا سوق دی زیاد رښتونی ومن اصدق او سوق دی زیاد رښتونی من الله د الله نه قیلا په خبره کې لیس بامانیکم نشته دی د کامیابی دارو مدار بامانیکم ستاسو په باطلو ارزوګانو باندې ولا امانی او نه په ارزوګانو اهل الکتاب د اهل کتابو من یعمل سوق چې وږي سوءا بد عمل
وای عمل سوق چې اوږي سوءا بدی یجز به د هغې جزا به ورکړي شي د هغې بدله به ورکړي شي ولا یجد له او دی به نه مومي د ځان دپاره من دون الله سوا د الله نه ولیا څوک دوست ولا نصیر او نه څوک مددګار ومن یعمل او څوک چې عمل وکړي من الصالحات نیک من ذکر او انثی کو سړي وي او کو ښځه وي وهو مؤمن خو چې دی مؤمن وي فاولئک یدخلون الجنة هم دا خلک دي چې دوی به داخلېږي جنت ته ولا یظلمون او به دوی به ظلم نشي کولی نقیرا د کجوري د اډوکي دغه دغه برابر ومن احسنو او څوک زیات ښایسته دی دینن د دین په اعتبار سره ممن د هغه چا نه اسلمه چې هغه برابر کړی دی او سپارلی دی وجهه خپل ځان لله خاص الله ته وهو محسن او دی نیکوکار وي لومبې دا چې د خپل ځان خالص الله طرف ته سپارلی دی کوم عمل چې خالص ته الله دپاره کي په اخلاص سره وهو محسن او دی نیکوکار وي د عمل د سنت مطابق وي نو د دې یو شرط عمل د وجهه لله د دې شرط تعلق د زړه سره دی د باطن سره دی اخلاص په زړه کې وي نو دغه شرط تعلق د باطن سره دی او وهو محسن د دې شرط چې دی نیکوکار وي د عمل په سنت طریقه کې د دې شرط تعلق د باطن سره د ظاهر سره دی نو چې انسان خپل ظاهر او باطن دواړه برابر کی نو الله غي ودی په ملت ابراهیم باندې چلیږي زړی هغه خالص ته الله رضا وي او بدن باندې چې کوم اعمال ظاهري نو هغه اعمال د نبی عليه السلام د طریقې مطابق وي ومن احسن سوق دي زیات خسته دین د دین په اعتبار سره ممن د هغه چانه اسلم چې هغه اسبار وجهه خپل ځان لله خاص الله ته وهو محسن او دین کوکار وي واتبع ملت ابراهیم حنیفا واتبع او د تابعداري کړی وي ملت ابراهیم د ملت ابراهیم علیه السلام د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې یو طرف ته شوی دی یعنی مایل دی د باطل نه حق طرف ته واتخذ الله نیول دی الله تعالی ابراهیم علیه السلام خلیلا په خالص دوستۍ سره ولله ما فی السماوات خاص د الله د بارا دی هغه څه چې اسمانونو کې دي او ما فی الارض او څه چې بزمکه کې دي وکان الله د الله تعالی بكل شیء محیط په هر چیز باندې احاطه کوونکی لیس بامانیکم نشته د کامیابی دار و مدار به امانیکم تاسو باطل ارزګانو باندې ولا امانی اهل کتاب او نه د اهل کتاب باطل ارزګانو باندې مې يعمل سوءا سوق چې اوکی سوءا سبدی یجز به د هغه بدله ورکړي شي د هغه جزا ورکړي شي ولا یجد له او دی بن نمومید ځان د بارا من دون الله سوا د الله نه ولیا سوق دوست ولا نسویر او سوق مددگار و مې يعمل سوق چې عملو کې من الصالحات نیک عمل من ذکرن کو د سړو نوی او انثى یا د خزو نوی او هو مؤمن او دی مؤمن وی فاولئک يدخلون الجنه هم داخل کی دوی به داخلي جنت ته ولا یظلمون نقیرا او دوی به ظلم نشي کولی د کجوري دا غداغ برابر د کجوري دا ډوکی دا غداغ برابر ومن احسن سوق زیات خیسته دین د دین په اعتبار سره من د هغه چانه اسلم چې هغه اسباری وجهه خپل ځان لله خاص الله ته وهو محسن او دین نیکوکار وي واتبع ملت ابراهیم حنیفا او د تابعداري کړی وي د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې یو طرف ته شوی دی چې مایل دی د باطل نه حق طرف ته واتخذ الله ابراهیم خلیلا او نیول دی الله پاک ابراهیم علیه السلام په خالص دوستۍ سره ولله ما فی السماوات وما في الارض او خاص د الله د بار دی او خاص د الله دی فی السماوات والارض وما في الارض سچ په اسمانونو کې دی او سچ په زمکو کې دی وکان الله د الله تعالی بكل شیء بهر چیز باندې محیط احاطه کوونکی ان ټول شیزونه د الله په علم کې دی او په ټول د الله په احاطه کې راګیر دي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك